السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چند ورځې پهله چې افغانستان کې د جناب شیخ رحیم الله صاحب محترم سره د کومه واقعه پیښه شوه، کومه حادثه پیښه شوله، نو د دې په حوالې سره زه په میډیا باندې ګورم چې د بعضې خلق، بلکې ډېر خلک ګورم چې داسې قسم نشریات کوي چې د دغې واقعې ذمهدار دا جناب مناظر اسلام شیخ عبدالخالق فاتح آغا صاحب ګڼي او د هغه په قطع کې دا واقعه ویراچوي. حالانکه زه به تاسو له محترمو دا خبره وکړم چې هر کله د افغانستان د حکومت چې کوم مخالف جماعت ته، کوم دشمن جماعت ته، هغه معلوم خلک دي. تاسو له پته د هغو ډایرکټ ذمهوري واخیستی دغې واقعې چې او دا مو کړی ده، نو هر کله چې هغو ذمهوري واخیستله نو بیا هم که څوک په شیخ عبدالخالق فاتح صاحب باندې الزام لګوي او هغه یې ذمهدار ګڼي، ظلم ده، ظلم دا د هغه سره تعصب ده. بیا نو تا خو یقینا پوه شي، هر سړی په دې پوهېږي چې هغه ذمهوري واخیسته جماعت، نو ته څرنګې په شیخ عبدالخالق فاتح صاحب باندې دا واقعه ورتپې؟ دا یوه خبره. او بل اختلافات چې کوم دي که نه، اختلافات د احناف په مابین کې دا ګوره دا داسې نه ده چې کوندې څوک پکې بیا داسې قسم فتوا ورکړي که هر څوک وي، خو دغو اختلافاتو په سبب باندې یو جماعت هم دا فتوا نه ورکړي چې پلانکی مطلب دا چې هغه سره داسې وقع دا جایز دي، لکه دا څه چې وشولو. هرګز د دې فتوا څوک نه ورکوي. اختلافات په خپل ځای، اختلافات خو هسې وي هغه خبره چې په یوه کور کې د دوو سکه ورورانو پوه شي، هغه هم اختلافات وي. نو د احنافو هم منځ کې اختلافات شته دي، نو دغو د اختلافاتو د وجې نه څوک هرګز داسې کار نه کوي د کوم څه چې وشو. نو په شیخ عبدالخالق فاتح صاحب باندې الزام لګول دا غلط ده. او بل که چېرې تاسو وایئ چې نه اختلافاتو د وجې نه داسې کیدلی شي او کیدای شي کړي وغیره وغیره، کیدای شي تاسو له څه وسواس درسي، نو هغې به هم زه تاسو له لنډ مثال درکړم چې ګوره سهیل احمد شیراني که څه نومه ده، د شیخ عبدالخالق فاتح صاحب سره نږدې ده، یو څو قدمه کې ده. څومره عمر د هغه د شیخ عبدالخالق فاتح صاحب سره لانجې راغللې او هغه د شیخ عبدالخالق صاحب څومره مطلب ده چې سپکاوی وکړله، په هغه سره خو هېڅ هم ونه کړلو چې هغه سره په 2 قدمو کې د عقل خو ښه شی وي که نه، چې عقل سړی صرف استعمال کړي بیا د مسایل حل کېږي. نو چې هغه سره یې څه ونه کړو، نو جناب شیخ رحیم الله صاحب چې هغې دنیا په هغه کونج کې ده، نو هغه سره به څه بد وکړي. نو دا خبره د ځان سره نوټ کو. بعضې خلک د هغه کلیپونه چلی چې ګوره شیخ عبدالخالق صاحب په کلیپ کې داسې ویلي وایس میسج کې. د ما محترمو هغه کلیپونه چې کوم دي هغه ډېر زاړه کلیپونه دي، او بل دا چې هغه د مو د پښتانه چونکې داسې چې لږ جذباتیان دي که نه، بلکې څه مې زړه نه سړېږي چې ګرمې خبرې ونه کړي، سختې خبرې ونه کړي. نو داسې قسم خبرې د شیخ رحیم الله صاحب د خولې نه هم راوتې دي چې سیفیان زه داسې کوم، او مطلب دا یوه ویډیو مې لیدله چې کله شیخ عبدالخالق فاتح صاحب کسان وې راغلي دي مدرسې له هغه مناظرې خبرې ورسره کولې، نو دی چې مردارم وغیره وغیره، نو دا خبرې هغه د خولې نه به هم وتلې. وجه څه ده چې د مو پښتانه نه دي دا چې ګرمې خبرې ونه کړي که نه، دو زړه نه یخېږي، بس صرف دومره خبره ده. نو دې له بیا داسې حقیقت جمع ورچول چې یاره د داسې کړي، نو دا غلطه خبره ده. او بل دا چې شیخ عبدالخالق فاتح صاحب هغه خپله صفایي وکړل، هغه کلیپونه نشر کړلو چې نه هرګز زه دومره حده پورې نشم تللی چې د خلک کوم څه یي، نو چې هغه خپله صفایي وکړه او بیا هم په هغه باندې څوک ورته وي دا ظلم ده، تعصب. او زه به تاسو له دځای کې دا خبرې هم وکړم، بعضې خلک سیفیانو طرف لی دي شي نسبت کوي، دا هم د سره نوټ کول. خو شیخ عبدالخالق فاتح صاحب هغه سیفي نه ده، هغه قادري ده. اگر چې اساتذو کې شیخ غلام حضرت شهید رحمه الله غونې کې سیفیان شته دي، خو لیکن هغه په خپله ګوره سیفي نه ده. نو دا خبره هم د سره نوټ کو. بل سیفیان خو داسې کار نشي کولی، هغه خو احناف دي الحمدلله، او هغه خبره معتدل خلک دي، او دومره حده پورې ګوره اختلافاتو د وجې نه هغوی هېڅکله هم نشي تللی، دا څومره چې د بعضې خلکو سوچ ته. او بل دې به هم زه تاسو له مثال درکړم، د هغو په باړۍ کې یا وغیره وغیره علاقې کې څومره اختلافات تیر شو، څومره خلکو د شیخ رحیم الله صاحب نه هم زیات شدید اختلافات د بعضې خلکو سره تیر شو، نو د هغو سره یې څه بد ونه کړلو، د هغو سره یې څه داسې حرکات ونه کړه چې د کوم څه شیخ رحیم الله صاحب سره وشو. نو د جناب شیخ رحیم الله صاحب سره به څرنګه هغو داسې حرکات وکړي، نو د سیفیت طرف له هم دا نسبت غلط ده، او د شیخ عبدالخالق فاتح صاحب طرف له هم دا نسبت غلط ده. او لنډه به زه تاسو له دا وایم چې ګوره ویښ شو لږ د عقل نه کار واخلو. مو اکثر ګورو که نه داسې ایډیګانې دي چې صفته یې نه لګي، د هغې نه داسې قسم نشریات کېږي، بالخصوص د وهابیانو د هیډو نه داسې قسم نشریات کېږي چې دا شیخ عبدالخالق فاتح صاحب کړي. لږ ویښ شو څه خلک منځ کې داسې رانتلي چې هغه د غوړي چې د احناف سره خپله کې ونښلي، یو بل هغه خبره چې یو بل سره داسې قسم حرکات وکړي چې د کوم څه وشولو، نو لږ ویښ شو، د دغو خلکو چال دا ناکام کو. احنافو به سره خپله کې اختلافات وي، خو دې حده پورې څوک هم نسي چې د کوم څه وشولو. نو لږ ویښ شو، د کوم خلک چې دا چال اوس چلوي د احناف سره خپله کې په جګړې باندې اړول غواړي، سره خپله کې نښلول غواړي، ګوره دا چال ناکام کو، داسې شي نه بیخي نشر کومه چې مخې له دیر شي.
نو د ما محترم دا مې تاسو له اخر کې هغه خبره چې بیا هم درته دا د نصیحت په تور باندې هم درته یم چې ګوره ویښ شو چې دا بعضې خلک چې زه ورته ترټ پارټي یم پوه شوې دا درېمګړی ده څوک چې منځ کې رانتلی ده چې د کون نشریات کوي که نه دا څوک درېمګړی ده هغه د غوړي چې احناف سره خپله کې ونښلي نو ویښ شو پوه شو دغو خلکو چال ناکام کو چې دو په چال کې را نه شو احناف سره خپله کې بالکل اختلافات کېدلی شي خو د دومره حده پورې نشي تللی د کوم څه چې وشول او نه په دې باندې احناف راضي کېږي چې موږ د بل حنفي سره د داسې وشي پوه شوې نو دا خبره سره نوټ کو څومره ملګري ما به تاسو ثبوتونه هم خالوي شیخ عبدالخالق فاتح صاحب چې کوم کلیپونو متعلق خبره مې وکړه یا نورې څه د خبرې مې وکړه به مې تپېش کړی خو ویډیو بیا ډېره زیاته ستریږي بس دومره ځین چې کافي ده د ما محترمو ډېر خیال کوو څوک مو دوکه نه کړي او د کوم بعضې غلط نشریات کېږي پوه شوئ د دې نه اجتناب وکړو د بیخي سره نشر کومه د اکثر وهابیان دي او درېیمه پارټي ده بس لنډه خبره ده پوه شئ چې هغو دا کوشش کوي چې حنف سره خپله کې ونښلي نو دا چل ناکام کو او سره خپله کې هغه خبره چې دومره حده پورې تله نو هیڅ کله هم کوشش ونه کړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته